د پښتنو قامپاله سیاسي مشرانو د یاد پښتون قانون پوه او سیاستوال عبداللطیف افریدي لطیف لالا وجنه د پښتنو د پاره غټه غمیزه او تاوان بللې دي. د پاکستان سپریم کورټ بار پخوانی مشر وکیل قانون پوه قامپاله سیاستوال عبداللطیف افریدي باندې پرون د چهارشنبه پرواز د پیښور های کورټ په باروم کې یو تن د ذکرې یو وجلې وو. د پیښور پولیسو ویلي چې په لطیف افریدي باندې عدنان سمی افریدي نومې د ذکرې او دغه تن پولیسو نیولې او د پلټنې پیل کړې دي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د لطیف افریدي وجنې ته افسوسناکه پیښه ویلې ده او زیاته کړې چې هغه نه یوازې یو مشر قانون پوه بلکې د قامي تحریک غړی پاتې شوی. د وکالت او سیاست په میدان کې ځانګړی نوم پیدا کړي او نن ورځ د وکیلانو په ګډون د پښتنو د پاره توره ورځ ده. د ملي جمهوریت غورځنګ ګوند مشر محسن داوود د لطیف افریدي وجنې ته دردیدون کې ویلي او زیاته کړې چې هغه لطیف افریدي د 50 کالو نه د زیاتې مودې په سیاسي ژوند کې پښتنو ځوانانو ته لارښوونه کړې. هغه یو زړور سیاستوال او وکیل و. په خپل خبره ټینګ ولاړ او د مودې نه د مزاحمت مشال بل ساتلې. دا وجنه په پاکستان او لر او بر افغان وطن کې د بشري حقوقو جمهوریت د پارغټ تاوان دی. د قومي جمهوریت وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شیرپو هم د لطیف افریدي په وجنه د خفګان څرګندونه کړي او ویلي چې هغه د لوړې پایې قام پرست سیاسي شخصیت وو. په ټول جون یې د جمهوریت او بشري حقوقو مبارزه کړي. دغه زړور او همدرد تن کمی به په ټولنه کې خړې طبقې او په ځانګړي ډول مزدورانو، کسانانو او ځپلې طبقې ته مخصوصيږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ منظور پښتين په ټوئیټر ویلي چې د لطیف لالا د وجلو پیښه د پښتون قام د پاره لویه غمیزه ده. لالا تل د قام، وطن او انسانیت خدمت کو، خو افسوس نن د پیښور های کورټ حدود کې شهید کړي شو. ډیر زیات غمجن یو او د لالا کورنۍ خپلوانو ملګرو ته تسلیت وایو. خو افسوس نن د پیښور های کورټ حدود کې شهید کړي شو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان صوبې مشر قهار ودان وایي چې لطیف لالا د پښتون قام او وطن د آبادی او خوشاله او نیکمرغۍ د پاره ګر خمر جدوجہد کړي وو. هغه یوازې سیاستدان او قانون پوه نه بلکې یو رحمدل پښتون قام ته د مبارزې لاره خودلې ده. د هغه په وجنه پښتونخوا ملي عوامي ګوند افسوس کوي. د جماعت اسلامي سېنیټر مشتاق احمد خان د لطیف افریدي د وجنې غندنه کړي او ویلي دي چې په پښتونخوا صوبه کې د امنیت بد صورتحال دی. هیڅ امنیت نشته. قاتل او ترهګر آزاد ګرځي. د لطیف افریدي جنازه نن په پیښور کې ادا کړې شو او خورو ته سپارل شوې ده. علب خان شیرپو، دلبر نیوز، پیښور. د پښتنو